بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الدیات. مخکې قصاص بیانو جنایاتو ځکه هغه اصلو او دیت داغي خلیفہ دی نو خلیفہ د اصل نرستوی ځکه داغې نه بس ذکر کوي او دیت بدل النفس ته ویل کیږي. د نفس په بدله کې چې او خان وی کاغه کپڑی وی او کپیسی وی کم لازمی گغی د دیت وی او دویم عرش ته عرش ویل کیږي د مادون النفس په بدله کې چې کمی پیسې لازمی ګلاس کټ کې دو په وجه یا د خپې وغیرہ هغه به عرش ویل کیږي. الدیت المال الذي هو بدل النفس هندی کې دی والعرش اسم للواجب بالجنايه على ما دون النفس كذا في الكافي. ثم الدية تجب في قتل الخطأ وما جرى مجراه وفي شبه العمد وفي القتل بسبب. دیت په دغه کې واجبېږي قتل خطا کې او شبه خطا کې شبه عمد کې او قتل بالسبب کې. ځکه اول قسم کې خو قصاص دی همدغه شان څلور دا شو. وفي قتل الصبي والمجنون دا پنځه اسباب شروع د دیت د وجوب د پاره. وهذه الديات بيج ديت واجبيږي مقداري كلها على العاقله. اچھا جدا دیات په عاقله باندې واجب وي. عاقله بیان پر رسول روان دي سو صورتونه دي خپل بنن سبق کې مراشي چې الت دیت په عاقله نه په قاتل باندې د خپلې الا في قتل الاب ابنه عمدا فانه في ماله 3 سنين ولا تجب على العاقله كذا في الجوهرة النيرة وكل عمد سقط القصاص فيه. هذه بيان من روان دي كم صورت کې چې قتل عمد یو قصاص ساقط شي نفدية في مال القاتل وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل. دا دو قیدی زین کې کېنوي چې کله په قتل عمد کې دیت واجب شي قصاص ختم شي نبی دیت په عاقله باندې نه دیت په قاتل باندې د خپلې څلور صورتونو نه تخپل بیانې. ورپسې اهم قاعده دا ده لکه عرش چې دی کنه که په څه صورت باندې مراشي یعنی د مادون النفس کمی پیسې مقررې دي هغه که په کوم صورت کې مراشي هغه به څوک جانی دی دغه په مال کې به د عاقله او په مال کې به نه وي. فالدية في مال وكل عرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل غير أن الأول في 3 سنين والثاني يجب حالا. هندیه کې دا ټول خبرې لیکل شوی جل نمبر 6 صفحه نمبر 28. یو بل اصطلاح برادر راځي نو هغه ذهن کې واچوي حکومت عدل. درې اصطلاحات دی لکه دلته بدیت واجبېږي دلته به عرش واجبېږي دلته به حکومت عدل وي. دغه دوه خو شولې حکومت عدل چاته وي کم جسمانی نقصان کې چې د شارع د طرفه سزا نه مقرره او هغه کې حاکم ته اختیار ورکړي چې څه مالی سزا پکې مقرره کا نو حاکم چې د قاضي هغه د اهل مشاورت سره مشوره وکړي او کوم سزا چې مالی متعین کړه د حکومت عادل ویل کېږي. شارع د طرفه چې دغه سزا نه مقرره قاضي حاکم ته سپارلی نو هغه چې په مشاورت سره کوم سزا مقرره کی مالی هغه ته ویل کېږي حکومت عادل. راضی ولا نور هجی دیت دا لغت کی مصدر دے د ود القاتل المقتولنا په معنا د ورکړه سره اذا اعطى وليه المال کله چې سړی د مقتول ولی ته مال ورکه کوم چې بدل نفس وي او دیت کې راته چې په اخر کې عوض زو نه راغلی تاسو وعده ولا مسلوي او اصطلاح کی اسم للمال الذي هو بدل النفس ولن خپل لیکله او عرش اسم للواجب في واجب فيما دون النفس شامی کی دغه شان. کتاب الدیات کی لس مباحث دی. اول کې به د وجوبی دیت بیان کوي دیت کله واجبېږي او انواع به مراتب بیانې دیت په دوه قسمه دي مغلظه مخففه او دریم نمبر مقدار د دیت براته بیانې مغلظي مقدار سره د مخففي څه مقدار دی.
نو په دې اول باس کې دا درې خبرې بیانې نو وخت شی وتا اذا قتل رجل رجلا شبه عمد فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه كفارة دا مسئلې مخکې تیرې شوې وي قصدیت شبه عمد ځکه یاد کو چې عمد کې خودیت نه یل دغه قصاص شي نه پاقله او بدیت مغلظه وي او په دې سړي باندې به خپل کفاره وي د کفاري بیان را روان دي چې هغه کې به غلام مزادي مؤمن او کاغنوي یو دوه میاشتې روزي نیسي بس دا دوه خبرې دي او کوئی چې شپې دې مسکینانو وغیرہ او ته روټي ورکوم دا پکې نه چلیږي ښا ولا يجزي فيه الاطعام وجه سره ځکه په طعام باندې نص نه دی وارد او دا مقادیر دي مقادیر په توقف څنګه چې اشاره نه منګ ذکرې هغه شان بي عقل بده کې نه چلیږي چې په مقادیر کې عقل و چلو بس شکل غلام مزادولو به دوه میاشتې روزي وي نو بس راځي شپې دې مسکین ته روټي ورکولم به دوه ټیمه داسې کې نه چلیږي لنډه دار خلاف القياس ثابت دی او کوم شي خلاف القياس ثابت وي خپل مورد پر خاص وي مورد پر ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس صلى الله عليه ما دوا هجي دویمه مسله و مسلې برته بیانې اته مجموعي تورمانی بدی اول نمبر کې ښه دویمه مسله دیت د شبه عمد د شیخانو بنز باندې سلو خان دي ټولو بنز سلو خان دي خو به شیخین وای دا به څلور قسمه پنځیش با بنت مخاذ وي او پنځیش با بنت لبون وي او پنځیش با حقي وي او پنځیش با جزائی وي په دې طریقې باندې با سل برشي او امام محمد رحم الله وای چې نه جی سل بئی خواغي طریقه بداوي چې دیرش با حقي وي دیرش با جزائی وي او د دوه کالو والا بسلويخ وي بنت لبون جی دا بسلويخ وي نو په دې طریقه بسل برشي تاسو ورسېدلې خپل وی ګورئ ودیته شبه العمد عند ابي حنيفه رحمه الله وابي يوسف رحمه الله 100 من الابل اربعا دا اربعا کې اختلاف ده صرف هغه یا ثلاثن دي او دي ولوي اربعا 25 بنت مخاذ بنت مخاذ و25 بنت لبون سيده و25 حقه و25 جزع فتور الشيخين وقول باندې دا کوم چې کتاب کې دا بنت مخاذ چاته ویل کیږي التي طعنت في السنه الثانيه یو کالو مرید هم کې داخله شوی بنت لبون هي التي دخلت في السنه الثالثه دریم کال کې داخله وی حقه هي التي دخلت في السنه الرابعه درې کالو مرید څلورم کې داخله وی او جزع هي التي دخلت في السنه الخامسه څلور کالو بنظم کې داخله وی دو مسئلې درېمه مسله تغلیظ چره دا صرف بخانو کې چلیږي ښا کڅوک چاندینا دیت ور کوي یا د سونه نه ور کوي هغه کې به مخففه مغلظه او شان دي التبه تغلیظ نه کیږي وجه سره بخانو متعلق تغلیظ حکم راغلی خلاف القياس او ما ثبت على خلاف القياس فغير عليه لا يقاس او دا سلمه شي دا مقدرات دي تقديرات او لا تعرف الا سمعا قاعده لاندې لیکلې ده والمقدرات لا تعرف الا سمعا اذ لا مدخل للراي فيها لا مساغ للاجتهاد نظر اچھا دم پکې چلیږي 13 نمبر دي کې نه اجتهاد نه چلیږي بس څومره نص راغلي هما عمر بي نص هم بدغه کې راغلي دا 13 14 باندې پکې چلیږي ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة فإن قضي بالدية من غير الإبل لم تتغلظ سلورم مسألة وقتل الخطأ تجب فيه الدية قتل خطأ كم مخي خوي قتل شبه عمديات كرهو قتل خطأ كم ديت دي باقيلة وباندي عقيلة سوق دي رغي بيان بإن شاء الله بيكو مخيم لك كرهو ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله قرآن ثابت ده البته کفاره چیرې دا په قاتل باندې خپلې څلور مسلې
پنځمه مسله د دیت مخففه بیان کړي. ودیت فی الخطأ 100 من الابل، دي کې سل اوغان دي خودم رده چې اخماسن دي 20 20 20 20 20 بنت مخاض بی او 20 ابن مخاض بی، یو کال ولی دویم کې داخلي غواګانی سخی او دغه شن یو کال دویم کې داخلي سخی، و 20 بنت لبون چې دو کال ولی دریم کې داخلي، او 20 حقه او 20 جزائي. تاسو ورسېدلې. شپږمه مسله کدو خانونه علاوه د بل شي نه دیت ورکې نو وی ورکول شي، کده ذهبونه ورکې نو 1000 دینار بوي، او کده چاندۍ نه ورکې 1000 درهم بوي. ومن العين 1000 دینار ومن الورق 10000 درهم. البته 1000 درهم چې دا دې کې به وزن 7 وزن 7 اعتبار سره به ورکې. وزن 7 مخکې مونږ ویلي و، مونږ ویلي دراهم او دناني دواړو کې مراد وزن 7 دی. درهم وزن چې دا 3 ماشي او یو ریتی، د یو درهم وزن ځین کې واچوي. یو درهم څومره؟ 3 ماشي یو ریتی، او د یو ریتی 15 حصہ. یو 3 ماشي یو ریتی پورا، او د دویم ریتی پسې به 15 حصہ. او د مسقال وزن چې کنه دا 4 ماشي وي او 4 ریتی وي. مسقال زیات شو کنه درهم نه. مسقال مطلب دینار. دینار 4 ماشي او 4 ریتی وي، او هغه چې کوم دی 3 ماشي وي او یو ریتی او د یو 15. په دې اعتبار سره که تو ګوري نو د 100 مسقالونه د 100 دینارونه 10 درهم جوړیږي. به دغه ته وزن 7 ویل کېږي. د 2 دینارونه 10 درهم ته وزن 7 ویل کېږي. خجی دویم اچھا جی ومه مسله د امام سے بنس باندې دیت صرف په دغه دریو کې دی، او خان سونا او چاندي. ولا ثبت الدية الا من هذه الانواع الثلاثه عند ابي حنيفه رحمه الله. القول الصواب کې هم بدغه باندې فتوم ده، او صاحبین فرمایي منها دا کوم چې تیر شوم ټیک ده، او د درې نور نه ورکولې شي. غوګانو نه څوک ورګي نو 200 غوګانې بوي، او کده چيلې نه ورګي نو 2000 چيلې بوي، او کده کپړو نه ورګي نو 200 جوړې کپړې بوي. نو درې وکې نور شو. وقال منها ومن البقر 100 بقرة ومن الغنم 1000 شاة ومن الحلل 100 حلة كل حلة صوبين. هر کپړه کې با 2 وی، یعنی یو به پرتوګ وی، یو به کمیس چې زموږ په حساب سره. خجی غواګانو په باره کې ویل چې غواګانې به 200 غواګانې. اوس د یوې غوا قیمت به څومره؟ قیمت کل بقرة 50 درهما. 50 درهم به وي یو بقره په دې حساب سره. 50 نن سبا د 200 درهمونه بالفرض 1 لک روپۍ جوړیږي، تقریبا 90,000 1 لک. نو که 1 لک روپۍ دی جوړیږي نو 500 نه 25,000 روپۍ جوړ شي. 50 درهمونه نه یو غوا د 25,000 روپو کم از کم ضروری ده. او قیمت د کل شات 5 دراهم. دغه حساب سره چې کم از کم چيلې د 15 درهم وي، او نن سبا 2000 روپۍ جوړیږي 3000. کګرانه و هډه راخه د خدینه به کمای نه به 200 جوړی وي، خو قیمت د هر جوړې به 50 درهم 25,000 روپو والا یو جوړه به وي. اسنه ته 500 روپو جوړې والی، او د خیر سره 50,000 روپۍ 1 لک روپو باندې بزان خلاص کې نه په خلاصيږي. 50,000 روپو یو جوړی په دې اعتبار سره 200 جوړې شي. عینای کې دغه شاندي ګورې ده. اتمه مسله دیت د مسلمانانو د ذمي دا برابر دی. ذمي چې د مسلمانانو ملک ټیکس ورکوي اوسېږي، نو دغه وینه مسلمان د وینې په شان محفوظه ده. ودیت المسلم والذمي سواء رجالهم كرجالهم ونساؤهم كنسائهم بالنفس وما دونها كذا في العنايات. بحث ثاني لفظ باسونو کې دویم باس کې د دیت د نفس
او د مادون نفس بیان وس کوي پورا په نفس کې دیت دی او سړي څوک مړ کو دیت به ورکوي معنا سلوخان به په شبی احمد او خطا کې وبدلیږي خفیفه او مغلظه او دغه شان زر دیناره لزر درهمه او د صاحبانو په نسبت باندې 200 واغانی 2000 چیلې یا 200 جوړي انه الاول من دا خو نفسه وسرازي اعضاء وتا اعضاء کې د مختلف صورتونو بیانې قسمونه نوعي اول د هغه اعضاء د چې هغه په بدن کې فقط یو وي د کامل الخلقت سړي په بدن کې یو وي لکه جبش ولا ذکر شو عقل شو ندی حکم دار ک چا دا ضایع کړه نو پورا د نفس دیت بواجبېږي یعنی سلو خان زر درهم دغه دینار او لزر درهم وفي المارن الديه د پوزینا نرم د چا کټ کړل بر دیت بلازميږي وفي اللسان الديه په لسان کې دیت ده خود لسان مراد لسان فصیح ده هر چې لسان د اخرسته بدی کې حکومت عادل د محکم ویلو حکومت عادل بچن مقررو مشاورت بچن کوي په څه طریقې سره با ندی ریټ بر جو دا قیمت مقرري تاوان بغدي دغه بیان کوم وفي الذكر الديه چا د چانه شی کټ کړو دی کې هم دیت وی حجی او د ذکر نه مراد ذکر صحیح دی د عینین ذکر کا چا کټ کو د خسی کټ کو د خنسای کټ کو بدی کې حکومت عادل دی او صحیح نه دی او دیت په ذکر قطع کېدو باندې ولی واجبېږي ځکه د سره منفعت د وته فوت شو د علاج فوت شو رمی بالبول بول باندې خو مزاله کې چې لري په ولیدا په ختم شو به خو بل لري نه اشتل شي ودفق الماء الذي هو طريق العلاق غور سره ختم شو اوس خو حمل نه جوړیږي هم تور همدغه شان حشفه کې چا کټکل چانه دی کوم دیت دی ځکه په منفعت علاج او دفق کې حشفه اصل لا چا چې سپکټی نو هغه کې به علاج به صحیح نه کیږي علاج مرض علاج نه یادو ما دخول یادو کړه خجی وفي المارن الديه وفي اللسان الديه وفي الذكر الديه وفي العقل عقل کده چا د چا بوتللو سری ول بډنګي ولو ولونه کو پدې کوم پر دیت وی اذا ضرب راسه فذهب عقله الديه وجهتنا په زهاب د عقل سره منفعت د اعضاء او هلاک شي به خو اعضاء غشان نه چلیږي دروغ سړي بشان او همدغه وجه ده چې د مجنون افعال چی ده د باهیم او بشان وي او مهجور دی چې چا څه خراب کړ تاوان مطلب څوک یې مړ کړل او غیره نو جنایت او اجماعی جبار بشان ده قصاص می اساس نه خستل شي که چا سرولو او ریدلی ختم شو وګونو نه نظر لاړی پوزبانی وین شو محسوسه وله جواب باندې خون شو محسوسه وله خبرې باندې شولې ټول کې پوره دیت واجبېږي فذهب عقله الديه وفي اللحيه اذا حلقت فلن تنبت د چا د چاګیروي سلو بین راختله پوره دیت پکې واجبېږي جمال ختم کو همدغه شان نصر اختیولوي سلو بین راختل پوره دیت واجبېږي النوع الثاني دویم نوع هغه آزادي چې په بدن کې دو دي نو په دواړو کې به پوره دیت وي او په یو کې به نسبي دیت وي په دواړو کې سلو خان په یو کې 50 نو زر درهم په یو کې 500 زر دینار په یو کې 500 دینار دغه شان لزر درهم په یو کې 500 وفي الحاجبين الديه ولي ها لزر درهم په دواړو کې او په یو کې بچوي 5000 صحیح شو وفي الحاجبين الديه وفي العينين الديه وفي اليدين ټول دو دي کنه الديه پر دیت به في الرجلين
الدیت وفی الاذنین الدیت وفی الشفتین الدیہ وفی الانثیین انڈو کی دیت دے ذکر اڑیر گرانیم دی وئی وفی ثدیی المرأة الدیہ وفی کل واحد من هذه الاشیاء نصف الدیہ ان والثالث والاعضاء التي هي رباعة چاغت څلوری په بدن کې لکه وریځي څلور دي یو سترګې دوه د بلې دوه نو بدې کې با چې پوره وریځي د چا د 24 سلی پوره دیت بین او که د یو وریځي ولا کټ کړل نو بدې کې به ربع وي یعنی 25 خان د سب سے ورزا په دوه کې به 50 بدري کې 75 وفي اشفار العينين الديه وریځي ورته وي وریځي ته نه باڼه وته یار وریځي خود دوی سره باڼه یادو مکه وفي اشفار العينين الديه وفي احدهما ربع الديه انه الرابع والاعضاء التي هي عشر اعضاء چې لسوي په بدن کې لکه ګوتې په بدن کې لستي نو بس حکم ادا دی که پورا ګوتې د خپو شا کټ کړلې چاله یا د لاسونو کټ کړلې نو بس پورا دیت به واجبېږي او که یوه ګوتې ولا کټ کړله نو به عشر دیت وي لسو خان د سب سے ورځه او به په کوم ګوته کې چې درې بند دي هغې کې که یو بند کټ کو نو د عشر درې حصه به وي د لسمې درې حصه اگه دوه بندې ولا کټ کړه نو د عشر دوه حصې به وي او که یو بند یې کټ کو نو د عشر دا خو مو ویلو که نه یو بند یې ولا کټ کو د عشر یوه حصه او که درې کټ کړه د عشر دوه او که درې واړه پوره ګوتې کټ کړله بیا به پوره عشر شي او کم ګوته کې چې دوه بند دي لکه راغټه ګوته نه نو په دې کې به که یو بند یې کټ کو نو نصف عشر 15 خان به وګورئ وفي كل اصبع من اصابع اليدين والرجلين عشر الدية والاصابع كلها سواء صغيرها وكبيرها وفي كل اصبع فيها 3 مفاصل ففي احدها ثلث دية الاصبع وما فيها مفصلان ففي احدهما نصف دية الاصبع تصبوا شرعي ورسره دا ځین کې کېنوي کټ کېدل او شلیدل دواړه برابر دي که چا د چا ګوته کټ کړله یوه نو لسو خان دي او که شل یې کړم لسو خان دي که لس واړې ولا شل یې کړم پوره دیت به وي سلو خان انه الخامس الاعضاء التي هي اكثر من العشر د لسو نوم چې زیات وي من العشر لکه غاښونه نو غاښونو والا دیت دا دی چې هر یو غاښ کې 15 خان دي نصف عشر دیت دی او عجیبه خبره دا ده چې پوره غاښونه د چا نه څوک وباسي که نه نو د نفس د دیت نه هم زیاتېږي نفس دیت سلو خان دي ادې کې به یو غاښ باندې 15 او غاښونه عام طور 32 نو د شلو غاښونو سل پوره شو او باقي 160 غاښونه جوړي 160 خان جوړېږي وفي كل سن 5 من الإبل الغاخون والأضراس والأسنان والأضراس الجامع والغاخون كلها سواء خجين خدا سورة الله چکل خطائی کا وچکل عمدن بیا خوب کی قصاص تی غاخ کی قصاص تا دیت د منفعات د عضو دا مختی ویلیو که چا عضو کټ نکړه صرف او صرف منفعت ځای کوم پر دیت به واجبېږي داغي وای چې پورې کټ کړل ګوته شل کړل ګوې چې کټ کړل ومن ضرب عضوا فاذهب منفعته ففيه دية كامله ځکه مقصود د عضو نه منفعت ده منفعت لل د سیاله عضو تل كما لو قطعه كاليد اذا شلت والعين اذا ذهب ضوءها لاسه ولا شل کو استرګه ولا بینور کړلا وای استرګه ولا ځای کړل نصف دیت بلازميږي خجي البحث الثالث دية الجراحات دریم بحث دې کراته د زخمونو دیت بیانې نو زخمونه لس قسم لري والشجاج 10 الحارسه الدامعه الداميه الباضعه المتلاحمه السمحاق
الموزحه الهاشمه المنقله العامه. راځي اوس کوم کې دیت دې کوم کې نه دې دغه بیان کوم. او جراحات وی بلس قسم دي یعنی التي بالوجه والراس، د دې نه جراحات مراد دي کوم چې په مخ کې یا کوم چې په سر کې ښه. لأن ما سوى ذلك مما يقع في البدن لا يقال له الشجوة بينوي غير خو به جراحه وي. رضا الله حارثه چاته وي اول نمبر چغه صرف د سر یا د دې مخ سرمن وکړي لکه دغه چې کړوي هغه نه وینم رسل رشته اصله څنګه دي پیسل کافر ګولای وګوره کا په دې بچکړی دا دې لګیدلې ایستري اګه دې تر پرغله مې په دې بچ شوی دې تر بتلې مې په دې بچ شوی د څه شوی چې ټکی ورکړې و مخ کې تلې حالت توشوي من خان خپې کتلی بیا ته لګیدلې دا په بل مولا والدا خرجه دغه ګولای وکړڅو نو اوس کیمرا وې سړي دا کتلې وې ځنه کدا چا ویلي وې د خپې ځکه لګیدلې وې مخانه عقل پخپو کې خلکو عقل پخپو کې ورپسې دي قلاري کوم زیدار ایکټینګ ورته کوي د کافر بچی دا چې غری کوي کله یو څه وایي منافق دی خالص منافق څلور علامات دي مکمل بګي موجود دي. دومره خالص منافق دی چې بيخي قسم هم خړای شو او خلک وسې به ولې ورپسې نه خلک وسې ورپسې کیږي مولانا سي به هیروګانیت کړي هغه بس خلک ورپسې دي خلک صدر بوش پسې ورپسې نو پیرون بس څومره غټي لخرې ورپسې باقاعده ول عبادت کو ته خو عبادت نه شروع کړي نو خلک به قدیانی بسم ډیر شی ورپسې دي دنه غینه بډی دي حجی نو هغه صرف څرمن چې او څو دې بوختو کې مونږه او ګرول ته نو الیکشن جو خپل لفظ دی وکړي څرمن وکړي کنه نو دغه حارثه ده. اځه نمبر دامیا چې څرمن وکړي لاندې لګلال شغه سره د یین نه علاوه کوم سپینې شانوبې د وښ کو بشانت روزي او دریم دامیا چې وینې ته روزي بهش هدايه مولاوي چې نه ته سره روزي به نشي وي ونه خوږي مخکي. او دریم نمبر باضعه چې هغه وغه وشلې او دریم څلورم شو کنه پنځم نمبر متلاحمه اچھا څلورم نمبر باضعه او باضعه معنی چې وغه ښکارې کیدنه څرمن وکړي او هغه سره تی هغه وبم روزي وینه روزي لاندې لال شي هغه ښکارې کی څو شو حارثه دامیا او باضعه پنځم نمبر متلاحمه چې هغه هم ور سره وشلې تاسو فرقونه باندې ورسېدلې. او شپږم نمبر سمحاق تصل الى جلده رقيقه فوق العظم اډو کې د بار چې کوم نری سرمن دغه ته ورسیږي. او موزحه چې اډو کې اخکاره کې باقاعده او هاشمه هغه چې د راس د سر کوم اډو کې دغه ته ورسیږي او د دې نه پس به دامغه د غیر د ذکر کړي دامغه چې بيخي دماغ ته ورسیږي. او منقله چاړو کې بيخي ماتېدل نه بس جدام کی او عامه چې من د سر یعنی دماغ ته ورسیږي. رضی الله پدې کې وای موزحه چې ده کنه پدې کې قصاص ته ولا قصاص فی بقیه الشجاجی صرف په موزحه کې قصاص ته کرجی قصدن ویها او وجدان من قید ویلی وکم شي کې چې مماثلت ممکن وینول د قصاص شي نو موزحه کې ممکن ده مزه تعریف دغه کنه چې اډو کې ته دغه ورسیږي مطلب ملغه کټکې اډو کې ته ورسیږي نور کې مساوات ممکن نه دي نو مسل تبا قصاص نه بیامت کې او په خطا کې بس به دیت سره غره روان دی. برحال دا کوم لزخمون دي چې چریدا عمدن شوی سره په یو کې
یعنی موضحہ کی با قصاص وی باقی نورو کی با حکومت عدل وی القصاص ان كانت عمدا ولا قصاص فی بقیت الشجاجی خو مفتابی رای دا مولیسم چې د موضحین مخکې چې کوم تیر شوي دي حارسه دامعه دامیه باضعه متلاحمه سمحاقه او موضحه یعنی په دغه شپږو په دغه واړو کې قصاص دی صرف په دې خیرو درو کې قصاص نشته دی حاشمه منقله او عامه مفتابی قول کے موافق موضحہ کی طرح بقایا ان تمام شجاع میں بھی قصاص واجب ہے جو موضحہ سے پہلے ہیں یعنی حارسہ دامعہ دامیہ باضعہ متلاحمہ و سمحاق القول الصواب کی جی وما دون الموضحة ففيها حکومت عدل بے بدی کی حکومت عدل لے اس حکومت عدل چاہتے ہوئی والله ضابطہ وری پدی کی عرش مقرر نہ دینو حکم شي کې چې عرش نه مقرر د شریعت د طرف هغه کې به حکومت عدل ودا قاعده شوله په علماء د حکومت عدل په تفسیر کې اختلاف کړي دي امام طحاوی رحمه الله فرمایي دي چې وکړو یا غلام به وګورو کاغه غلام روغ وي څومره قیمت لري مثلا 100 روپے قیمت لري او کچریغه باندې حارسه لګیدلی کوم کې چې حکومت عدل دی غیات کوي کنه انو من خو ویل چې نموز مفتابی رایدار موزهینا بر چې څومره شپږ نور دی او ټول کې قصاص دی د اخیری درې وړه یاد کوي حاشمه منقله او عامه یو غلام به وګورو روغ چې هغه څومره قیمتي مثلا 100 روپۍ او به حاشمه زخم ورته لګیدل دی به څومره قیمت دی مثلا 900 نو د غلام د قیمت لسمه ایسه کما شوی دا نو موږ به د دیت لسمه ایسه واجب وکړو حکومت عدل بده سیخه او دغه شان منقله او عامه کې به وګورو څومره قیمت د غلام کمیږي دا څوک وي امام طحاوی رحمه الله وي خجی د مرای امام کرخی رحمه الله دا هغه وي موضحه کې بیان رسول روان دي هغه کې نصف او شریعت فی یعنی بنزو خان وی موضحه بیان روان دي نو کوم کې چې دیت نشته ده کنه اچھا جی ووري د موضحي ولکم دیت ده چې هغه پنځو خان دي پاغي په حساب سره با حکومت عادل وي څه مطلب من بګورو چې موضحي عمر زخم ده کم ده کزید ده کغي عمرو پنځو خان به کې دغه بنیمو د سب ورزا دوا او دریو ته برازو ک بزیدتی او دغه نه بزیدتو هو سيد هذا ولا صح انه ينظر كم مقدار هذه الشجه من اقل الشجر لها عرش مقدره من بوګورو چې بټوله کې کم دیت د چا دی انا بنزو خان دي بلکې بنزم نه دي اچھا جی ټوله کې کم دیت چې بنزو خان دي نو چې یو زخمی کړو هغه حساب سره به ورکو مطلب دا یو زخمی کړی دی د موضحي دغه د ټوله کې چې کم دی دا غي پنیمه دی بس دا غي نیم بشي کوي عمر دی دا تقریبا بل بشان جوړیږي ځکه موضحه سم کم دی کم چې امام کرخی ویلو برهل راضي والله وفي الاسره زي چې کله خطا اند زخمون راشي نو به کم دیت واجبېږي نو دا غي بیان را دکی په موضحه کې کچري خطا ان وی نصف او شر دیت دی او شر لسم یو نسبی بنزه بشي بنزو خان او په حاشمه کې عشر دیت ده یعنی لسو خان او په منقله کې عشر او نسب ده یعنی بنزلس او عامه کې ثلث دیت ده دیت درې مېسا 33 خان اور بسيط درې مېسا د پاسه او جائفه کې دا یو بل مرض زخم را لمخه ته جائفه چاته وي چې وسره بلوي په خېټه کې ودن زخم دن ورسیږي هغه کې مسلسل دیت ده او که یو سړي په خېټه بلوالو بل طرف مثلا بغشي والو تیر باندې بل طرف ته انتويست چړه باندې والو بل طرف ته انتويستلو نو فإن فدت فهي جائفتان ففيها ثلث الدية دو ثلثان د دیت به ورلا حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دغه شان فیصله کړی و مخکې راځي
دا تبا مسئلہ وا نہما وفی اصابع الید نصف الدیہ دا یو لاس پا گوتو کی نصف دیت دے فإن قطعها مع الكف ففيها نصف الدیہ کہ یو لاس سرد دے صوت وی دیتا نا پختو کیو تا منگ زوائیو گوتی سرد لاسا کٹ کرلی خبر ختمہ مدی مروان کی کٹ کرلو نو بدی کم نصف دیت وی زکا یو لاس کی نصف دیت وی نو او کچری لاسی بر بدی مٹکی کٹ کرلو نو بدی کف کی بدی لاس کی مروان پوری با نصف دیت شی او باقی کم ایسر آگی کی با حکومت عدل شی وفی الاصبع الزائدتی حکومت عدل دا یو رسم مسئلہ شو لکھا کچری زیتی گوتا دا چا کٹ کرلو بدی کی با حکومت عدل وی تشریفا للآدمی لأنها جزء من يده لكن لا منفعة فيها ولا زینہ امدغشن سن زائد ہم دے دے چاچی زیتی غاخ وی چاکر تو ہے کہ وہ حکومت عادل وی تصور سی کنا چلورم باس مسائل ستہ متفرقہ اسانی خبری دی اول نمبر الجنایت علی ما لم تعلم منفعته جنایت هاگا چی داغی منفعت پتہ نہ لگی چی دیشی کی منفعت شتا کنا معشوم دے خبری لانیشی که ولی چاولا جبا کٹ کرلا یای ورلا ذکر کٹ کرلاو چی لادا صحت پتہ نہ لگی دینا چی ذکر صحیح دے کنا دے جب صحیح دے کنا دا نو بدے کی وہ حکومتی عادل بھی ورسی دلی بدی ذکر دے دا منفعت پتہ نہ لگی چشتا کنشتا نو شک پو جمانی پورے دیت نشورا لازم والے خجی بے با دا جبی دا صحت پتہ سنگ لگی وی معرفت دا صحت فی اللسان بالکلام سروی او فی الذکر دا ذکر دا صحت پتہ حرکت سر لگی او پا سترگ کی با پتہ سنگ لگی و نظر سر با پتہ لگی خو نظر پتم کلنے لگی معشوم نظر شتا کنشتا نوی که دسی عام طریقے پتہ نہ لگی دنا مثلا اللہ سوتا تاوی رتاوی سترگی پتاولا نا وی دسی باو که نور تاوی مخامخا کی والا نکوخ کی دلالی معلومی کی سرگ سیدہ وکتے نتللی یہ صحیح نبی برحال وفی عین السبی ولسانی وذکری اذا لم یعلم صحته حکومت عدل دویم سرایت دا جنایت الى جنایت الاخرى یو جنایت چبل جنایت تا سرایت تو کی داغی حکم را تبایانی یو سڑی دبل سر پا موزحہ زخم سر زخمی کو مخی درشی وڑو کی دے زخم ورساو اگے سر دا عقل لاڑے یا دا سر اختی ختم شو مکمل نو بس دا اختو با خدمیدلو سر و دا عقل خدمیدلو سر خواسم بور دیت وی نو موزی حقی بمپا کی ور داخل چی بس دوڑ نو با یو کافی شی دسی با نکو چی دا پورا سر با پورا دیت لازم کو دا عقل دتلو ایما او دا موزی با بسی پینزو خان نور راولو دا سی با نکو ومن شج رجلا موزحة فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموزحة في الديار وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه فعليه أرش الموزحة مع الديار أو كيسري دبل سر ماغ موزحة من زخميكو أو ريد للال يأي نظر لالي يأي خبري ختم شولي وزبا موزحة بدي كنا داخلو أو ريد لتلي برديت بواجبي كميلمو اور سره به بنزو خان نورم شي خبرې تلې دې پوره دیت سره د بنزو خانونه فعليه ارش الموزحه مع دیتی تاسو ورسېدلې به ولا وجه ذکر کړي فرق وجه دار چې کله سری الاول او عقل لاړې نو عقل دین مخکې تاسو یو قاعده ذهن کې کېنه توجه یو سړی چې بل زخمی کی او بیغینه پس مړ شي یا یې دغینه پس مړ کی دا مسله روانه ده نو به بد سینې چې دا اول زخمی کېدل د بیل دیت وی او د مرګ دی ولا بیل دیت وی یو سړی بل کس زخمی کی خطاً او به مړ کی خطاً نو حکم دا دی چې پورا نفس دیت برا شی بل پکې ور داخل دی پدې پوه شولې دا قاعده شوه یعنی پورا دی نفس چې ده کنه نفس هغه نور دا باقی دیت راګری ځان سره
اوس که چا د چا سر زخمی کړو نو موزه سره عقل لاړې نو عقل خود سه لکه ټول بدن لاړې هغه سره منفعت د ټول بدن ځای شي د څه ده کنه نو ګوې ټول بدن یې لبوت نه مړې کو خطا ان امو ویل کله چې وسړی یو زخمی کی خطا نه به ور پسې مړم کی نو بس یو دیت کافی ځکه مونږ وایو چې سره ول زخمی کو به عقل لاړې بس یو دیت به کافی شي دغه شان کردار د نظر د تک نه دی چې ټول بدن بشان شي او یا د خبرو تک دغه شان نه ټول بدن بشان یا کې یو صرف خاص منفعت لري شي دلته من تداخل نه کوي چې موزه په دې کې ور داخل کو دا بیل دی برحال مخ راځي دویمه مسله بدې کې ومن قطع اصبع رجل فشلت اخرى الى جنبها یو سړي د چا ګوته کټ کړل مولوی سیب خاصه بل ګوته وا هغه شاله شولا نو په دوړو کې به ارشوي امام سیب وی قصاص ولا قصاص فيه عند ابي حنيفه دیو د بارم ارشوي لسخان د بلې د بارم ارشوي لسخان او صاحبان فرمای صاحبین چې کوم قصدن کټ کړي دغه کې به قصاص وي اور بسې کوم شاله شوی دغه کې ارشوي وګورئ ومن قطع اصبع رجل فشلت اخرى الى جنبها ففيهما الارش ولا قصاص فيه عند ابي حنيفه رحمه الله وقال عليه القصاص في الاولى والارش في الثانيه والفتوى على قول الامام امام سب رحمه الله بقول من فتوى ده القول الصواب کی دي درېمه مسله ومن قطع سن رجل سن وته کسن ورته سن رجل فنبت مكانها اخرى سقط الارش لري اهم مسله تصمم تلخ توجه شيخه یو سړي د بل غاخ کټ کړلو او د غاخ په ځمانه بل غاخ را وختلو نو ارش ساقطيږي کنه و یو ارش ساقط شو نو راځي بس خبره ختمه شو د سره حضرت فقيه مقالات بنظم جل کې یو مقاله لیکل ډیره اهمه بيخي لن چولې زویما د څلور مسلې دي اوله مسله دا چې یو سړی د چا لاس کټ کی ګوتې کټ کی غوږی کټ کی هغه دو قصدن او هغه دوباره ولګي دې سره د قاطعنا قصاص ختميږي کنه ختميږي نو باز خلک وي دا مسائل چې دا جديده دي دا مخکې فقاهونه دي ذکر کړي نو فقاهو ذکر کړي دي او د دې بیانې مکړې دي چې او پسې ولګي امام مالک رحم الله به تفصیل کړي نو د جمهور احنافهم شوافیهم مالکیو حنابلو اوله مسله به ووري یو سړی د بل مثلا غوږ کټ کی او هغه کس ځان له واپس غوږ کی دي نو قاطع لغ کټ کول شي قصاصا قصاص ختميږي کنه دیت ختميږي کنه خطا ان ولا کټ کی او غیزان له واپس ولګي دیت د قاطع نه کټ کیږي کنه قصدن ولا کټ کی غي واپس ولګي قصاص ته قاطع نه ختميږي کنه نو جواب دادي د څلور وړ امامانو په نظمانه نه قصاص ختميږي او نه دیت ختميږي تاسو به پوه شئ دواړه برقرار وي دا یو مسله شو اور سره دا مسله هم دا هم دې کې داخله کچا دا غوږ دوباره ولګو پوزه ولګو لغاخه ولګو څه چی مو نو قاطعنا خو به غوږ قصاصا کی کټ شي او که خطا ان ودیت براشي خو کړه دې سړي د دې مقطوع غزه چا دوباره کټ کوم به بچو کومي به اتفاق ته چې دوباره قصاص نه راځي دا کدا غشان نه دی کله چې یو عضو کټ شي دوباره ولګي نو د اصل عضو بشان به نه پاتې کیږي چې به موږ پورا قصاص لازم کو موصلت به نه کیږي قصاص نه نو څه به عرش به لازميږي یو مسله زده شو او دې قصې کړي بس ما نه شوړ ویلو دویمه مسله ک یو سړي د بل مثلا غوږ کټ کو قصاصا دغه نه غوږ کټ شو قاطع ځان د غوږ واپس ولګاو نو یا د قاطع نه به غوږ دوباره کټ کو نو دې کوم د جمهور رائے دار چې بس مقصود مساوات او دغه غوږ کټ کولو بس کټم کو قصه ختم شو که دوباره ولګولو
نو دوباره به تنه کټ کو وسه خپل کار دی مقطوع ته بوایو تابم لګولې ځان لکنه تاسو پوه شولې تاسو مسلې شولې دوه مسلې شولې دلته مغزړه مسله بده کې مرامات کیږي قاطع وقت چې قصاصن کټ شو غو دوباره ولګاو به دې قاطع وقت کچا کټ کو قصدن او خطا نو بهرحال به ارش لازمیږي د قصاص ما نه لازمیږي تاسو پیږي څو مسلې شو دوه دریمه مسله کچا د چا وکټ کو پوزه ولا کټ کړل غاخي کټ کو هغه دوباره ولګاو دا به پاکي کنا پاک حالانکه من قاعده ویلې ده چې بدن کم عضو کټ شي جدا شي بس هغه خو ناپاک وي دسه ده کنه ما څنګه ده ما وبین من الحي هو میت مردار وي نو دغه حکم داري مولوی صاحب کوم آزاد چې دا سړي چې هغه کې ژوندۍ حلول نه کوي لکه غاښ شلو اړي کې شو ویخته وغیرہ دي اختنا اډو کې وغیرہ یاد کا او ژوندۍ کې حلول نه کوي مقصد دا دی چې هغه ته تکلیف ورکې کټکې را کټکې خوږي نه خوږي نو دا ټول اتفاق دی دا پاک دی ځکه دا کته جدا کیم پاکین اختم پکې راځه دا جدا کیم پاک دی بلکې د مردارم پاکي او کوم چې هغه دي چې هغه کې ژوندۍ حلول کوي نو موږ به ګورو کچري د صورت و جوړيږي که باقاعده به کې ژوندۍ رااله نو به خدام اعضاء او بشن شو بس به پاک وي او کاسي ولګول باقاعده کې ژوندۍ نه دراغلي نه د په حق کې به پاک وي او د نور خلکو په حق کې به ناپاک وي د په حق کې به پاک وي مثلا چاقو ولګو ژوندۍ په کرام نه لا مونږ کوي کولای شي د بل په حق کې بنا پاک کی مسله یو ماشوم دی او هغه وکړ شوی او بس لګول او چا په ملا باندې تړلې مونږ پکې نشي کولای د بل په حق کې بنا پاک وي تاسو ورسېدلې څو مسله شولې درې څلورم دا خو د قصاص د خبرې وسره دي حتی څلورم مسله دا ده چا د چا لاس کټ شو په سریقه کې یا خپل کټ شولا نو هغه دوباره لګولې شي کنه قصاص والا مسله حد والا مسله وسوي ندی حکم داري ولسب چې حضرت لیکلي دي لاس دوباره لګول یا خپل دوباره لګول دا مخکې کتابونو نه دي لیکلي او وجه دا و چې امکان نو چې لاس دوباره ولګي غشنکار شروع کی خپل ولګي غشنکار شروع کی هغه وي نن سبا کوم محققین ډاکټران دي ماغه سره هغه ته مې رجوع کړی هغه وایي چې هغه شانکار نه کوي سره د دې نه 400 روپۍ په ولګي به ما غشان دی او به ور بسیلی کلی کوم مسله چې لا راغلی نه حدیث نه ثابت کړي حدیث کې دي د غشان دا غیر بار به د غشان د قصې نه دي جوړول پکار چې کله را لبه ور سره ګورو خو بهرحال عملی تور باندې دې فائدہ نشته علمی تور به مسله ذکر کړی دا چې علماء په کې دوه راي دي ورای دا چې دام په قصاص باندې قیاس ته قصاص کې دوباره لګول جایز دي کوم جایز دي او باز خلک ویني چې قصاص باندې نه دي قیاس الته دوباره لګول جایز دي دلته نه دي فرق یې کړی دی فرق دا کړی دی چې قصاص کې مقصود چې هغه مماثلت وي هغه وشو دوباره ولګو دا خپل کار دی او په دې حد کې مقصود منفعت ځای کول وی د لاس یاد خپې که دوباره ولګول منفعت خو ځای نه شو دې کې دوباره نشي برحال هغه اخیره خبره بده بس کړی دا کچري مقصود په کې دا وی چې منفعت ځای لګول نو به هم د غدوی مرای د نشي لګول او مقصود دی چې بس صرف کټي کې سزا ورکي څنګه چې قصاص کې و ول به دې کې دوباره لګول شي تاسو پوه شئ دې خبره نو ګورئ من قطع سن رجل فنبت مكانها اخرى سقط الارش درېمه مسله بلکې زموږ په حساب سره څلورمه شوله ومن شج رجلا فالتحمت الجراحه ولم يبق لها اثر ونبت الشعر سقط الارش عند ابي حنيفه دا ډېره اهمه مسله ده یو سړي بل زخمی کو سر مخ وغیرہ او هغه زخم و بس رډک شو برابر شو داسې برابر شو چې اثر یې پاتې نه شو سر وختم به راوختل امام سے وای ارش ختم شولو
او امام یوسف رحم الله وی نه چې دغه درد کم تاوان دی پیسې دي ابو تورکو حکومت عادل په طریقې سره. امام محمد رحم الله وی د طبيب اجرت به تورکو نفتخو د امام سے بقول باندې نقل ده. خو د امام محمد رحم الله قول چې نن سبا عرف ته برابر دی چې چا څوک زخمی کو هغه پیسې ولګولې روغ شو کم از کم د ډاکټر خرچه د زخم کم خرچه غوتی والی تصور سي معنی دا بزین کې کینه وینه به روي. بنځمه مثلا ومن جرح رجلا جراحه لم يقتص منه حتى يبرأ. یو سړي بل زخمی کو قصاص به جنا خستل کیږي تر څو چې هغه بری شوی روغ شوی نه وي. وجه دا ده کله چې ته اوس قصاص واخلې لاس مثلا یو سړي د بل لاس کټ کړی دی لاس کټ کېدل مو یادوا سری ولواله دی ته اوس دغه قصاص هم والی هغه کس چې دی څوک چې زخمی دی هغه به مړ شي به دوباره پسې مړ کې دې نه خدای نه ده چې انتظار وکړه که روغ شو بس صرف دغه زخم دیت بشي او کمل شو په مته پوره دیت والی او که قصدنو قصاص به پیږي بدی. ومن جرح رجلا دا قصاص خبره دیت نه یار خطا شو دی د قصاص د صرف یو سړی بل زخمی کو مثلا بسر باندې نو هغه بوله به قصاص ناخلو ترڅو بوله چې خشویني زکه کې دی شي هغه تیمل شي نو به دوه سزاګانې ورکې یو به زخمی کې او به ورسته ولکې هم قصاصا او دا صحیح نه ده. ومن جرح رجلا جراحه لم يقتص منه حتى يبرأ. شپږم دا مثلا مخکې ویلی و یو سړي د چا خطا ان لاس کټ کو او ما غسړی قتلم کو خطا ان نو دو صورتې دي کلا روغ شوی نو اور بسی خطا ان قتل کو نو بس د لاس کم ارش ته اب ختم شي او بس یو دیت بلازم شي د پورا نفس او کچري لاس روغ شو دا غیر بسی دوباره خطا ان قتل کو نو به دو دیت یو د لاس والا یو د پورا نفس والا یو نیم سلوخان. ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله خطأ قبل البر فعليه الدية وسقط عرش اليد وإن برئ ثم قتله فعليه ديتان دية نفس ودية اليد. الأصل أن الجمع بين الجراحات واجب ما أمكن تتميما للأول وصول هداية وي. کجی ومه مسله بدی ومه کې به ضرور صورت دي او دی کتاب ولا بدرز منی دا بنزم مسألة دا بحث. الصور الأربعة التي تجب الدية فيها على القاتل لا على عاقلته. دا مثلا بيلوا څلور صورتونه دي مولوی سي چې دیت په عاقله او نه قاتل باندې واجبېږي. کم وكل عمد اوله کې بطور قاعده ویلا هر قتل عمد چې توجه جي چې د قتل عمد وی نو قتل عمد کې قصاص وی هر قتل عمد چې کې د سبب وجه قصاص ختم شي او دیت لازم شي دیت به صرف په قاتل باندې. وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهه فالدية في مال القاتل. وجه سره مناسب د دیت په عقل او ال لازمي کې چې قتل عمدن نه شي هر څه بدی او چې کله قتل عمدن شوی او په دغه به وره دیت پاکله او ال لازمي کې چې قتل عمدن نه شوی بدی باندې نس دي صحابه او دغه شان یعنی دې مې نس تسی وای بس نس به موجود دی نو چې کله قتل عمدن وو نو باغې خو نس نه دی موجود او دیت په نفس کې راتل چې دي کنه دیت دا خلاف القياس دی لہذا خپل مورد پورې به خاص وي چې کله عمد نه کامد به عقل او بیان راځي. ولا قلته دا قاعده ذکر کړی دا لا تتحمل ما وجب بالعقد وانما تتحمل ما وجب بالدين ده بارا ده خبره. وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهه فديه في مال القاتل درو قالو کې به تخلي دم. وكل ارش وجب بالصلح والاقرار فهو في مال القاتل. وليس بيوصل بل ملكي او هغه سره به صلح وکي زبردن روپې درکم بس ما پرې دوی سیدا نو بدی صورت کې هم د کمی پیسې لازمي کې په عقله و باندې نه بدی سړي بخپلي یا یو سړي باندې څوک د قتل داو کې هغه باقاعده اقرار وکي چې او قتل ما کړی دی په دغه صورت کې قصاص چي دی دا به عادیت وما د قاتل په مال کې وي عقله په مال کې باندې سو شو دو کنه.
وكل ارش وجب بالصلح والاقرار فهو في مع القاتل. دریم نمبر کله چې پلار رپاتسیږي زوی ملکی نو پلار نه قصاص نه اخیستل کیږي. نو اول قاعده دلان درا لیکه قتل عمد دی چې قصاص پکې ختم شو نو بده کې هم دیت صرف ببلار باندې بنور عقلونه. واذا قتل الاب ابنه عمدا فديه في ماله في 3 سنين. څلورم نمبر کم جنایت چې مخکې غره قتل خبره اوس جنایت یاد کی کم جنایت چې هغه باندې جانی اقرار وکي او کوم پیسې لازمي نه په جانی باندې او فهي في ماله ولا يصدق على عقلته. ځکه اقرار خو صرف د پورې کار ور کوي. اقرار خو حجتي قاصره دي متعديه غونه دي. 76 نمبر مادم ویلی وکنه 76 وکنه الاقرار البينه حجه متعديه والاقرار حجه قاصره. د سینه د چې موږ ببل په حکیم ونو باغوم دي اطلاع ولو. وكل جنايه يترب بها الجاني وفهي في ماله ولا يصدق على عقلته. او بل خبره بکدا ده چې په دغه صورت کې چې لازمي کې کنه د دیت په الحال بل لازمي کې دریو کال پورې انتظار به نه وي لانه مال التزم باقراره فلا يثبت التاجيل فيه الا بشرط. تاجيل بالا ثابتي کې چې شرط ولګي کنه په الحال به وي. شپږم نمبر جنایت د غیر مکلف. معشوم کا عمدن قتل وکي او مجنون کا عمدن قتل وکي او کداغه دواړه خطا قتل وکي بهر صورت به بدی کې دیت پاقلو باندې خبره به کې نوې داده چې دیو باندې قصاص نشته دي. ځکه موږ ویلو د دیو افعال چې دی افعال باندې حجر دی خو هغه افعال هم چې شبهات سره نه ساقطيږي. به وره موږ ویلو کتاب الحجر کې چې د مشوم ولونی په افعال باندې حجر نشته. افعال کې مهجور نه دي. حاکم چې په شبهات ساقطي هغه کې بافعال کې مهجور دي. څه وکنه یا قصاص زين تمنه نه خبره قول باندې خو حجر وکنه خزر نغور کول دا طلاق ورکونه به واقع کی. نو افعال باندې موږ الحجر نشته نه شاید څه هلا کول تمام به راضي. البته افعال چې هغه په شبهات او ساقطي هغه مبارک بدیو موجود حسابي نو ساقطي کې قصاص هم د شبهه باندې ساقطيږي. بهرحال عمد د صبي او د مجنون او خطا په دواړو کې بدی کې بدیت وی علاقه ما دای قاعده ویلې وعمد الصبي والمجنون خطا دا خطا حسابي وفي ديته على العاقله. میراث نه محروميږي لأن حرمان الميراث شيء دا سزا دا دواړه د سزا ان دي. ورو ویو ولو رزوه